وی حضرت علي حجویری رحمت الله علیه کشتۍ کې ناست نو دغه د سردۍ موسم ورو سر یې خریلی وي چې سر یې خریلی و نو دا هسې بس عام چې سړی سر وخوري طبعا دا باندې خلک ورپسې خنداګانې څوک ورته شنه هندوانه نو څوک ورته څه وایي داسې که نه عرف کې نو چې کله کشتۍ ته به څوک هم راخته زما محترمو نو هغه به یې چېړه هغې سر مبارک ښکاره کړی و داسې ناست و مراقبه کې نو چې کوم یو په کشتۍ کې راغی داسې چونګاره به یې په سر ورګوري برابر دی بالکل یې وار کړی دی اکثر داسې خلک وایي که نه تاسو پته یې کولی بس یاره دا سر خریلم طبعا مخکیني خطا بس الله ویښته درکړي پرې نبی اسلام مبارک ویښته پرېښي دي په ټوله زندګۍ کې ما یو مولوي صاحب سره دغه هم کړو په دې باندې دا طالبان پېژني نوم یې نه لرم ما ته وایي سر وخرایا ما ته ثابت کړه چې نبی اسلام مبارک په ټوله زندګۍ کې د حج او عمرې نه ما سوا سر خریلی دی ما قسم دی که دې راته ثابت کړه ورسره روزې پخېږم ته ما ته ثابت کړه دا سنت مستمره دی چې الله چاله ویښته ورکړي پرېږده غټ غټ سلطان بس دا د نبی اسلام سنت مستمره وایي دې ته چې نبی اسلام په عمر کې یو شانتې عمل کړی چې ته سر یې د حج او عمرې نه ما سوا نه دی خریلی نو په دې باندې فخر کوو الحمدلله احادیث کې دې باره کې نبی اسلام وایي من کان له شعر فلیکرمه الله تعالی ویښته درکړي د دې اکرام وکړه ډېر احادیث دې باره کې بعضې خلک دې ویښتو ته سپکندري کوي اکثر چې تبلیغ کې نه ویلوي لټ شي که نه نو سر به چې کوم دی شینګرې کې یو کوم چې ویښتو والا طالبان یې داسې په بد نظر ورته ګوري چې داسې طبعا ما ته پته لګي داسې زما محترمو دا دې ته ګوره بد کتل نه دي چې ګیره وسري د نبی اسلام مبارک سنتو پسې استحداد او که استحداد وکړه د قیامت پر ورځ به په کږه خوله باندې پاسې خلک وایي د هغه کس چې د پیغمبر په سنتو پسې خاندي خبره دې پورې کوم زما محترمو چې هر یو به راته په سر به وله چې کوم دی نو چونګاره لګونه بس ورو ورو بارش زیاتېده جي ماشومان به ورتله میندو سره به غېږ کې ماشومان ورتله به جي علامه حجویري دی به چې کوم دی نو په سر باندې ټک ورکړ ټول به په خندا شي کشتۍ کې ودرېږه غوبت جوړو وایي دغه شی چې شروع دی علامه علي حجویري مراقبه کې دی وایي قسم دی د رب نه ورته الهام او القاو شوه د رب عظمت په چلات کې راغی الله وایي که نه وایي څوک چې زما بندګانو ته سپک ګوري څوک چې الله والو خلکو ته سپک ګوري وایي قسم دی زما جنګ ته دی تیار شي وایي ټولې کشتۍ کې چې څومره خلک دي علامه علي حجویري ته رب القا وکړه چې او حجویري ته اعلان وکړه ته لاک اوچت کړه ما دپاره قسم دی ته دې دپاره بددعایي وکړه په ټولو باندې کشتۍ ورته کوم خو علامه علي حجویري چې لاک اوچت کړه په دعا کې څه وایي بددعا نه کوي زما محترمو په دعا کې وایي ربه د دې ټولو د زړونو کشتۍ الټه کړه وایي قسم دی چې کشتۍ بلې کنارې ته اوړېده ټول بزرګانو زما محترمو سبحان الله دا اونه کې چې وایي د ټولو په ما باندې استهزا وکړه زه پرې بدګماني وکړم نه ټولو ته زما محترمو دعا وکړه د هغه دعا برکت دا و که نر و که ماشومان و که ښځې وې چې ورته د علامه علي حجویري نه معافي وغوښته په خپله پرېوته د هغه معافی چې کوم دی الله داسې نه ورکړه چې ټول بیا د دغه زمانې بزرګان دي